العین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ویډیوز کومه دی ټولو کورمیوالو دپاره پیغام دی چې چا بچي یورپ کې دي زاړه دي که نوي دي ټولو دپاره دی. دا نن یې کورمیوال چې څومره اټلی کې اوسي هغوی نن قومي بیس باندې میټینګ شوی نو ټول قوم په مخکې موږ ځینې ویډیو نشو کولی ځکه بیا ډېر خالق وي خو خیر دغه کې څومره کسان اوسي هغه کې د مشران ناست دي چې ټولو دا متفقه فیصله دی. اول ټولو نه مهم شاید دا دی چې څومره بچي دي هیچو بچي دي هغه خپلو بچیو باندې زور ولګوي چې هغه مردفند کې خپل شرکات وکړي خپل شرکات کې مردفند کې چې هغه کنفرم کړي ویلې چې دغه دي کې دی موږ څلورمه جنازه شوله چې موږ بغیر د مردفند او چا تکه نه خلکو ته د قسم قسم ته مسالې پېښېږي څه د کېږي څه د کېږي خو هغه دپاره چې کوم قانون نن خلکو متفقه فیصله کړې دی هغه خو وشوه هغه لحاظ سره به کېږي دا چې کومه ډېر اوچتېږي چې کومه قومي فیصله شوې دی قومي بیس باندې به اوچتېږي. نوره یوه د خاص خبره دی هغه د سوشل میډیا یوزرز دپاره دی چې موږ چا تره دا خبره نه کوو چې سوشل میډیا کوم بیس باندې استعمال کړه. اول د بیګا کنفرم وړکي دا خبره دی چې دا وړکي چې کوم دي کې بیا د سوشل میډیا باندې افوا چلي دا ته دا چې مړ کړی دی که څه کړی دی خلکو مختلف قسم ته بلیمس لګول چې هغه دپاره بیا موږ ته مخکې قومي مسله جوړېږي. دا هیڅو نه و مړ کړی دا صرف او صرف سوسایډ و خپل مارک سره مړ شوی دی. پولیس ریپورټ موږ سره دی چې هغه کې دا ډیکلیر شوي دی چې دا سړی سوسایډ بیس باندې مړ شوی دی. چې کوم څومره نوي کسان راغلي دي چې هغه اټلي کیمپونو کې اوسي ان کیس خدا نخواسته که بیا هغوی سره یوه ونونه دا واقعه وشوله هغه سوشل میډیا باندې خپل لایکس دپاره او خپل فالوورز بړاو کولو دپاره ځنه یونیک پوسټ ونه کړي. اول هر سړي ته پاته دی چې مشران کوم کوم ځای کې دي اوسي تاسو هغوی سره رابطه وکړئ چېرې موږ دلته واقعه شوي دی او موږ څه وکړو نو بیا به هغه پسې به مشران څي لکه دغه مړي سیال وړو دي د مخکو جنازو په سیال وړو څومره جنازې وچاتې شوي دي خو مشران وچاتې کړي دي که نه قوم وچاتې کړي دي نو هغه پسې به کسان څي هغه به باقاعده هر څه ریپورټ پولیس نه هغوی جوړېږي کومې طریقې سره جوړېږي اسپتال نه چې هغه کوم پروسس دی دا څومره مرحلو کې کېږي څومره ټایم خلي دا ټولو خلکو ته پاته دی. نه نو کسانو ته دا معلومات نشته نو کسانو ته صرف دا ریکویسټ دی چې د آینده دپاره دا پوسټونه مسټونه دا چوک شیرز نه کوي. تا معمولي پوسټ نه چې کوم کور کې مړی شوی دی هغه دپاره د ډېر زحمت جوړېږي ډېر تکلیف د جوړېږي. مو بېګا جمعې ورځ 12 تاریخ باندې 12 تاریخ باندې مې هغه جنازه وچاته که 7 تاریخ باندې دا مړی شوی نو دا 5 ورځې چې هغه خلقلوانې کوم تکلیف تېر کړو دا ایکسټرا شو په کار دا چې مونږ نن هغه خلخانې ته اطلاع ورکړې چې ته موږ دلته واقعه شوي وه مونږ خپله طرفه کروایي ختم کړی دی جنازه مې درستولي دی پلنکي ډېډ باندې به تا ته جنازه میلاو شي نوره کور کې ته څومره انتظامات کوي هغه ته خپل وکړه. موږ چاته نه مشوره ورکوو نه چاته څه سوال کوو نه څه کوو چې سوشل میډیا دی بیس باندې یوز کړه صرف دا دی چې ته خپل فالوورز دپاره خپل لایکس دپاره نور چاته زحمت تکلیف جوړ نه کړي. و آینده دپاره کوم دا فیصله کړې دی چې که ان کیس چېرته کورمیوال مړ شولو هغه جیبه نه مخکې نه ویډیو وکړه څه یې وکړه چې څو پورې قوم خپله کروایي نه دی کړي. مو یوه قوم جنازه دی چې هغه مو قوم بچی وفات شوی دی یا هغه دلته ورثان شته هغه د منډه تړه کېږي او ورثان د هغه پوښتنه کوي زه په هغه نه اټلي نه هر کورمیوال هر یو چوک بچی دی چې هغه جنازه وچاته کوم پاکستان ته یې حواله کوم یا هغه فیملی ته چې کله هغه جنازه میلاو شي هغه نه وروسته ته بیا بیکګراونډ کې غمجن میوزیک وغږوه زړه مدني با دی زړه مدني خفا دی یوې په ځای 100 ویډیو جوړې کړه هغه سره یې موږ څه سره کار نشته دی هغه یې ته خپل تا باندې ډیفینډ کوي چې ته سوشل میډیا کوم بیس باندې یوز کوي یا کوم شي ما سره تعلق دی زه صرف هغه په متعلق خبره کوم آینده دپاره که کوم جنازې وچتولې نه مخکې چا یو نیم خبر پاکستان ته سوشل میډیا بیس باندې ورکړو یا ټیک ټاک باندې یا فیسبوک باندې یا څه باندې کوم سړي څه پوسټ وکړو چې کوم سوشل میډیا نیټورک نه ویلې نه کړو کوم دا فیصله کړې دی چې کوم به هغه 15 سوه ټیک ټاک او د فیسبوک اکاونټ نه مینشن کېږي چې دا ویډیو خپل جیبه کړې وه اوس راشئ هغه سړي جنازه یې وچاته کړه مې هغه سړي باندې 20-25 لاک روپۍ پاکستاني مړي ستولې خرچه کېږي پاکستان ته دا لانډه کړه هغه نه بعد به زه تا وکسم چې تا سړي سره څومره محبت و صرف خپل فالوورز دپاره لایکس دپاره غمجن مور و پلار زړه ته تکلیف مه ورکړه چې هغه بچی وفات شوي ته مخکې نه هغه تا سټانډ پرو کړی دی او که چا وکړو آینده دپاره قومي فیصله دا دی چې کوم بیا هغه جنازه نه وچتوي
تو ته به هېڅ اوسې ته وچاته که خو داسې نه چې تو ته صرف پرسنل کې ټلیفون وشي سوشل میډیا بیس باندې په ته انوایټ کېږي پنځه شپږو سوو اکاونټ نه دي 100 دای خبرې چانس دی چې ته پټېدای نه شي ټولې دنیا ته به ته خیالی شي چې تو جنازه نه کوو چاته نو موږ ریکویسټ کوو او ریکویسټ نه سوا دا موږ وارنینګ دی ټول قوم ته ټیک ټاکرز ته چې که چا داسې کار وکړو هغه سره به موږ بیا دا کاروایي کوو بیا قوم هغه جنازه نه اوچتوي بیا بېتیا اوچتوي ضروري خبره دا دی چې کوم کور واقع شوي دی هغه کور والا ته بیایم چې پلانکي سړي پوسټ کړی دی پلانکي سړي ته ویر شه ما نه زیات تاس بینیم هغه غمجن دی هغه اونې خفه دی هغه سړي ته وایي اوس ما زوی جنازه وچاته کاره ته رایاوړه بیا زه وکسم چې کوم ټیک ټاکر دی ته هغه کوم بچی و جنازې وچتوي دا پیغام مو دا څوک محسوس نه کوي موږ خو صرف غواړو چې قوم متحد مرکز ته پاس مرکز تحریک حسینیه ته دغه ادووټس دوی ته ریکویسټ کوو چې دوی هغه پیرنټس هغوی بچي یورپ کې دي اټلی کې دي هغه کنوینس کې چې خپل بچي ته مطلب قایل که په دې خبرې چې ته مردپن کیا حصہ وخه وردا د قیمت مخاني والا کوم مرکز دی اخ کیا حصہ وخه ویل چې نن ټول کوم ټول شی هغوی اخري د فیصله کړی دی کوم څه هر سړي ته موږ دا پیغام ورکوو چې چا دلته بچی دی هغه ورور یې واوره پلار یې وي هغه یې واوري څوک دی ترې دی څه دی څه دی وایي ځکه نن نه بعد چوک مړ دغه کې خدا نخواسته که کوم یو بچی وفات شو کوم یې جنازه نه اوچتوي ویلې کوم همیشه چندونه تنګ شی موږ اټلی نه 15 جنازې به کورمیوالو اوچاتې کړي دي چې سنګل یو کاس و چې هغه مردپن سره تعلق لرلو 4 کسانو هغه بغیر مردپن اوچات شوي نن ټول قوم متفقه فیصله کړې دی او قوم نه مشرانو نه ګویا کړي دي چې مردپن کې نشته موته چندې ټلیفون روانه کی نه دا به د بچای پوت وی به پاکستان اوس 25 لک روپیا راستای ته چوک اوس منډه ترډه کوي هغه ته به مزدوري پیسې اویر کوي خرچه باور کوي هغه نه بعد ته بچی پیسې ملوي والسلام ټول کورمیوالو ته د قوم مشران طرف دا درخواست ته دا ټول هر کومور بلور دی هغه خپل بچی کایل کوي څنګه قوم حصہ جوړ شي والسلام ورحمت الله وبرکاته